أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا يا کسانو چې ایمان راوړی دی انفقوا خرچ کوئ په لار د الله تعالی کې مما د هغه څه نه رزقناکم چې مونږ رزق درکړی دی تاسو ته من قبل ان یأتی یوم مخکې د راتګ د هغې ورځې نه لا بیع فیه چې په هغې کې اخیستل خرڅول نشته دی ولا خلة او نه دوستانه شته دی په هغه ورځ کې ولا شفاعت نه شفاعت شته د پاره د کافرانو والکافرون او کافران هم الظالمون هم دوی ظالمان دي مشرکان دي. الله لا اله د الله تعالی دی نشته لایق د بندګۍ الا هو مگر دقه یو الله دی الحی ژوندی دی مرګ پې نراځي القیوم همیشه قائم دی لا تأخذه ننیسي دلرا سنة پر کالی او جوټه د خوبو ولا نوم او نه خوبو له د الله د پاره ما هغه څه دي په سماوات چې په اسمانونو کې دي یعنی فرشتې د الله دي وما هغه څه په الارض او چې په ځمکه کې دي من ذا الذي څوک دی هغه کسو یشفعو چې شفاعت وکړي عنده په دربار د الله کې الا باذنه مگر په حکم د الله یعنی د الله سبحانه وتعالی د حکم د بغیر هیڅ چاته اختیار د شفاعت کولو نشته دی. کم سړی چې شفاعت کوي نو د الله تعالی د اجازت نه پس به شفاعت کوي د هغه چا د پاره به شفاعت کوي چې کم چا د پر الله وواړي. یعلم د الله تعالی پوهیږي ما په سبانه بین ایدیهم چې وړاندې د دوی نه دی و ما خلفهم هغه چې رسته دوی نه دی ولا یحیطون بشیء او دوی احاطه نشي کولی د هیڅ یو څیز من علمه د علم د الله نه الا بما شاء مگر په هغه سبانه احاطه کولی شي چې الله وغواړي. څومره علم چې الله تعالی انسان ته ورکوي هغومره علم د انسان سره وي سیوا د هغې نه نه. وسع پراخه ده کرسیه السماوات کرسي د الله تعالی د اسمانونو نه والارض او د ځمکې نه ولا یؤوده او نه ستړی کوي الله لره حفظهما حفاظت د دې دواړو وهو العلی د الله تعالی اوچت په ذات کې العظیم اوچت په صفاتو کې لا اکراه نشته د زور فی الدین په دین قبلولو کې په ایمان راوړلو کې قد تبین الرشد یقینا چې خبرداغ شول الرشد ایمان من الغی د کفرنا قد تبین یقینا چې خبرداغ شو واضح شو الرشد حق من الغی د باطلنا قد تبین یقینا چې خواضح شول الرشد نه غلارا من الغی د کګیلارنا فمن یکفر چا چې کفر وکړو بالطاغوت په طاغوت باندې ويؤمن بالله ایمان راوړو په الله باندې فقد استمسك یقینا چې د منګولي ولګولې بالعروه الوثقا پکړی مضبوطه باندې چې هغه دین اسلام دی دومره مضبوطه ده لانفصام لها چې د هغې دپاره کټ کېدل او شو کېدل نشته. یعنی کم سړي چې ایمان په الله باندې راوړو الله یې په ذات کې په صفاتو کې او د صفاتو په تقاضا کې یو ومنو یقینا چې د په مضبوطه رسۍ باندې منګوري ولګولې او چې تر څو پورې دا رسۍ پریښې نه نو دغې رسۍ دپاره شو کېدل نشته دی. دا داسې مضبوطه کړۍ ده داسې مضبوطه رسۍ ده چې د دې دپاره کټ کېدل نشته. والله الله تعالی سمیع اورېدونکی دی علیم او پوهه دی. الله ولی الذین الله تعالی دوست هغه کسانو دی آمنو چې ایمان راوړی دی یخرجهم راوباسي د خپلو دوستانو لره من الظلمات د کفر او د شرک د تیارونه الی النور د توحید رڼا ته والذین کسان کفرو چې کفر یې کړی دی اولیاؤهم الطاغوت اولیاء د دوی دوستان د دوی الطاغوت طاغوت دي دا چې څومره تواغیت دي طاغوت ویل کېږي هر هغه کس ته چې د الله په ځای باندې خپل ځان ته خلق رابلي او د خپل ځان بندګۍ ته خلق رابلي یا هر سرکشه ناکاره هغه ته طاغوت ویل کېږي. نو شیطان طاغوت دی یا په انسانانو کې چې کم کس سرکشه دی د الله تعالی نه باغي دی نو هغه ته طاغوت وایي په هغه باندې طاغوت اطلاق کېږي. یخرجونهم راوباسي دا طاغوت دوی لرا من النور د توحید د رڼا نه الی الظلمات د کفر او د شرک تیارو ته
اولئک دا کسان اصحاب النار ور والدی جهنم یاندی هم فیها دوی با پدی جهنم کی پدی ور کی خالدون ہمیشہ اوسیگی نہ بمڑکی او نہ بد جہنم دور نہ بہر تراوزی